مننه سجاد خان. نو د ټول ناول خدا خبره ده چې ډېرې پارټیانې دي په دې ملک کې او ډېر وخت نه سیاست کوي، خو پکار دا ده چې انسان هغه ډاکټر له لاړ شي چې د هغه سره د هغه د مرضونو علاج وي. زما تعلق د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره دی او دا تقریبا ډېر دا د پښتنو د هغه قامي تحریکونو یو تسلسل دی. د هغه شیرشاه سوري نه یې ونیسي، بیا مطلب دا د خوشحال خان بابا او بیا د احمدشاه ابدالي چې کوم د دې خلکو ارمانونو، بیا د هغې نه وروستو بیا د افغان کوم دغه دی باچا خان خان شهید عبدالصمد خان چکزی، نو دغه ګوند چې کوم دی دا دی را جوړ کو. په د دې تاریخ دا دی چې کله دلته انګریزو نو د تقریبا د 1919 پورې پښتنو افغانانو چې کوم دی نو د جګړې د لاسه د جهاد او د وطن د دفاع چې کوم دی هغه د جنګ یو جدوجهد کو، جنګ جګړې وي. د 1920 نه وروستو بیا دلته سیاسي تحریکونه شروع شو یو پروام نه، پای کې بیا د باچا خان تحریک او خدای خدمتګار، بیا د خان شهید عبدالصمد خان چکزی چې کوم د انجمن وطن او بیا رور پښتون په نامه باندې. نو په هغه اواز اله سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته زه ځکه لاړم، ما ځکه خوښ کو او زه هم بیا د سټوډنټ دور نه چې زه کله پېښور پوهنتون کې وم 2006 کې د هغې نه زه په پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کې شامل شوم، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې. نو زمونږ خبر ځکه دا ده چې تاسو ته ما څنګه ړومبی وي چې دا هغه ګوند دی چې د پښتون قام د پښتونخوا وطن هغه ترجمانه هغه نماینده ګوند دی چې زمونږ د وطن د ټولو مسایلو حل چې کوم دی هغه صرف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره دی. څنګه چې MP د هغه هم د پښتنو اواز شو دی، داسې ستاسو د پارټي ده، نو آیا که دا یو ځای شي یا دو اتحاد وکړي نو دا به ښه نه وي د پښتنو دپاره؟ بلکل، ولې نه؟ اتحاد وخت ضرورت دی چې په کار د څومره ګوندونو دي، څومره د پښتنو سیاستوال دي، په کار دا چې دوی یو ځای شي او زموږ چې کوم مشترکه د قامي مسایل دي په هغې سره یو ځای شي. ما تاسو ته ووایي چې یاره مخکې د زموږ ګوند چې دی د دې موږ ورته وایي پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نو د دې دوه تجربات په تاریخ کې داسې وو چې یو کله باچا خان لاړ د کانګرس سره ملګری شو، نو په هغه وخت کې هم د خان شهید دی د دې کوشش دا و چې یاره پښتانه خپله سره یو ځای شي، خپل پارټي جوړه کړي. څنګه بیا چې وروسته پاکستان جوړ شو، باچا خان بیا هغه چې یاره نهرو ته ووایي چې یو هیو تھرون اس ټو د والز چې تا موږ شرمخانو ته وغورځولو. یو دا وشو. دویم بیا په پاکستان کې چې ون یونټ جوړ شو، د هغې خلاف نیشنل عوامي پارټي نیپ جوړه شوه. نیپ هم ښه دغه خو چې کله بیا ون یونټ مات شو، ټولې قربانۍ پښتنو ورکړې، خو هغه نتایج چې کوم دي د پښتنو په حق کې رانلو. پښتانه چې کوم تقسیم انګریز کړی و په 100 ټوټو کې تقسیم کړي و، بیا هغه تقسیم مزید تقسیم شو، اټک میاوالی په پنجاب کې شامل شو، د کویټو د پښتنو صوبه بلوچو ته حواله شوه، داسې قبایلي علاقې او مطلب دا دی چې شمالي علاقې او دا په هغه وخت کې هم بیا په صوبه سرحد یادېده، نن سبا خیبر پښتونخوا ته وایو، هغه تقسیم پاتې شو، پښتو ژبه ونه شوه. نو بیا خان شهید په دې نتیجه ورسېدو چې خپل قام او خپله پارټي، نو هغه ځکه د پښتونخوا پارټۍ ټکی چې کوم دی دا په دې سیاست کې لومبي ځل چې کوم دی خان شهید کارولی دی او هغه دا نه دی کړی چې په خپل نوم پارټي جوړه کړي. چېرې نیشنل عوامي پارټي صمد خان ګروپ یې جوړ کړی وي، خو هغه د پښتونخوا نوم په دې باندې ولګو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوم باندې بیا نیشنل عوامي پارټي، بیا د هغې نه وروستو د پښتونخوا مزدور کسان پارټي. اوس د اتحاد خبر ده، هغې کې موږ د NP سره هم د رهبر کمیټۍ، بیا مطلب دا PNDA موږ جوړه کړې، پښتونخوا نیشنل ډیموکریټک الاینس، دا د موږ د قامي مسایلو باندې جوړه کړل. د ملک د مظلومو قومونو سره چې کوم دی موږ پونم جوړ کړی دی، پاکستان اپریشنیشن مومنټ، په هغې کې موږ حصه اخیستې ده. که نن سبا پښتون تحفظ مومنټ دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند غیر مشروط طور پر چې کوم دی هغه د PTM ملګرتیا کوي. اوس چې دا مولانا صاحب را پاڅېدلی دی، دی په ملک د جمهوریت د آیین د بالادستۍ په سیاست کې د فوج د مداخلت د خاتمې خبره کوي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورسره ولاړلی. موږ چې هر څوک د دې قام او د وطن د جمهوریت د انسانیت خبره کوي، د ورورولۍ خبره کوي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغې سره ملګری دی.